کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ مخکې میلاوېدلې نو په هغې کې د زیاتر کسانو اکاونټونه چې دي دا بلاک شوي دي او ستاسو اکاونټ چې دی دا هم په راتلونکو وخت کې چې دی دا بلاک کېدی شي. اکثر ځینې کسان چې دی غلطیانې کوي، د هغې غلطۍ د وجې نه د هغوی اکاونټ چې دی دا بلاک کېدی شي. موږ بار بار تاسو ته په دې باندې ویډیوګان جوړ کړي، خو کله چې ستاسو اکاونټ بلاک شي نو بار بار دا تپوس کوئ زموږ سټیټس چې دی موږ ته داسې وښکېږي. نو اوس لاړ شئ 8171 ته او هلته خپل سټیټس وګورئ. کومو کسانو ته چې روپۍ نه میلاوېږي اوس نو هغه دې خپل سټیټس وګوري. کومو ته چې میلاوېږي نو هغه د هغه غلطیانې چې دی هغه دې نه کوي، ځکه چې اوس حکومت چې دی هغه راغستی دی زیاتر کسان چې دي هغه بلاک کوي. بلاک کوي څنګه چې کومو کسانو اوس بچي چې دي که نه، که د هغو سره ګاډی د هغو په نوم جایداد د هغه روپۍ واړی راواړی هر څه چې هغه وکړل نو اوس هغه په تاسو پسې حسابېږي. د دې نه مخکې چې دی هغه به نه حسابېدل. مخکې به د ښځې او د خاوند ډیټا چې ده دا به کتله کېدله، اوس پسې د بچو هغه هم کتلی کېږي. که ستاسو لورې که ستاسو زوی نو د هغه ریکارډ چې دی دا به هم په تاسو پسې کتی کېږي. که هغه بهر ملک ته ځي، کار ځای ته ځي نو د هغه ریکارډ به په تاسو پسې کتی کېږي او ستاسو اکاونټونه چې دي دا به بلاک کېږي. په دې کې ځینې زنانه دي چې هغه دغه شوي دي، طلاق یافته دي، دغه شانتې یا دغه چې دی هغه په کور کې دغه شانتې ناست وي او بیا یې دوباره واده چې دی دا یې کړی دی. نو هغه زنانه چې دي هغه هم د دې پروګرام نه چې دی ایستلی دی. یا دغه شانتې یو زنانه خاوند مړ و نو د هغې نه مخکې هغې ته په 35 سکور باندې چې دی روپۍ میلاوېدلې، اوس چې دی هغې دوباره واده کړی دی او د نادره نه ریکارډ راوتلی دی، هغو سره هلته کې هغه ریکارډ چې کتلی دی نو د دې د وجې نه د هغې روپۍ چې دي دا بندې شوي دي. نو د زیاتر کسانو د دغې د وجې نه چې دی اوس روپۍ بندې شوي دي او هغو ته یې لیکلي چې آپ کی ڈائنامک رجسټریشن میں اندراج ہو چکا ہے. نو ځینې کسان چې دي د هغو خوار سره اوس چې دی هم کتلی کېږي، کېدای شي په راتلونکي وخت کې ورته میلاو شي. ځینې کسانو چې دی دوباره اندراج نه دی کړی، نو کومو کسانو چې دوباره اندراج نه یې کړی او کله رجسټریشن دوباره سټارټ شو نو تاسو به ځئ او دوباره به اندراج کوئ نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاوېږي. نو تاسو له هم احتیاط کول چې دي دا پکار دی چې کوم کسان په اولنۍ پیره باندې روپۍ راغستې دي یا نوي کسان دي یا ورته روپۍ له ډېر وخت نه میلاوېږي، که تاسو هم غلطیانې وکړئ نو ستاسو روپۍ بندېدی شي. او په دې باندې ښه تفصیلي ویډیو چې ده هغه زموږ په یوټیوب چینل کې پرته ده، هغه تاسو کتی شئ.